بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله تاسو اودس کوئ په هغې کې څلور فرایض دي او 14 سنتونه دي. څلور فرایض مخ وینځل د نرمې حصې پورې او کوم دی نه چې ویښته شروع کیږي د غوږ د دې حصې نه والی دې حصې پورې. که ګیره کې مخ نه ښکاري د پاسه پې اوبه واچوئ او که مخ پکې بالکل ښکاري نو اوبه به رسوئ او اوبه ورسي تاسو بار بار ډېر اوبه مه اچوئ. او چې چا ګیره ګڼه ده نو اوبه ورسي نو بار بار اوبه مه ضایع کوئ. 3 پیرې بس. او د سنګلو پورې لاس وینځل داسې اوبه اچول دا سنت عمل دی. بیا یې مږل ټوټې ته داسې نه نیول او دس خو وشي په ولاړم خو په ناسته بهتر دی. دا شان مسه کول دا د تلو دا راتلو حصه ده. تلو داسې راتلو داسې. بیا غوږ مسه کول الاذنان من الرأس. بیا د سټ مسه کول دا فرض واجب سنت نه ده صرف مستحب ده. او خپې وینځل د ګیټو پورې دا څلور فرایض دي. نور سنتونه دي بسم الله ویل لا وضوء لمن لم يسمع توضؤ بسم الله. دغه شان مسواک کول قبلې طرف ته مخ کول خوله کې اوبه اچول پوزه کې اوبه اچول. دغه شان هر یو اندام 3 پیرې وینځل او خلال کول د لاسونو د ګیرې د ګوتو او د خپې د ګوتو او د سر پوره مسه کول فرض ده. سرورمه حصه مسه دا سنت عمل دی. او دغه شان چې کله تاسو اودس وکئ نو که ځان اوچوئ او که نه اوچوئ دواړه حدیث کې ثابت دي. په ولاړه م اودس کېږي. نن سبا چې کوم لیټرونه دي ګن نه وي هلته م اودس کولی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ چې اودس کوئ. هر یو اندام سره بیله بیله دعا دا د صحیح روایتو نه ثابت نه ده. که روایت ضعیف وي په هغې عمل جایز دی لکه مغازي سیر تفسیر آداب دې کې ضعیف احادیث چلیږي. خو د دې روایت موضوع دي. هر اندام سره بیله دعا. بیا د هغې نه پس چې اودس وکئ نو بیا تاسو دعا وایئ او اسمان ته ګوته اوچته کړئ نو دا ګوته اوچتول نشته. هغه دعا ووایئ چې کومه تاسو وایئ. بله خبره دا ده چې اودس کور کې کوئ. جومات کې اودس مه کوئ. په یو قدم یو نیکي ملاویږي یو ګناه معاف کیږي لکه چې ته حج له روانې احرام نه تړلی دی. نو کور کې اودس قانون جوړ کړئ عادت جوړ کړئ. 1200 کاله د اودس ځایونه په جومات کې نو مېلمنو دپاره به لږ انتظام کور کې اودس او صحیح اودس په مزه مزه اودس. فاحسن الوضوء حدیث کې دا لفظ دی چې صحیح اودس وکړي نو دا اودس طریقه ده. د هغې نه پس غسل یو پیره خوله کې اوبه اچول فرض دي. 3 فرایض دي پکې. یو پیره پوزه کې بس او پوره بدن لمدول ستا غسل وشو اودس ته مو شو دی کې که نیتو کې بهتر دی. د اودس دا 3 فرایض دي. 3 فرایض دي. دین علاوه د غسل سنت طریقه غور سره اورئ توجه سره اورئ. لاس وینځل ګندګي وینځل چې بدن یا کپړو باندې وي. ځای وینځل ځکه چې ګندګي دې وینځلې ده. غلغلې کول پوزه ترول دا به ضرور کوو. رمضان کې به نه کوو. دا سنت عمل دی. پوزه ترول اودس کول او یو څو چونګه اوبه په سر اچول سر مږل بیا ښي طرف نه بدن وینځل دا د غسل طریقه ده. ځای دې صفا کړی دی. اوس بالټي کې ستا نه یا ځای نه ساس کې غورځېږي بالټي کې ستا بالټۍ ناپاکه کېږي نه. تا باندې غسل فرض دی. ذکر کولی شي درود شریف ویلی شي قرآني دعاګانې ویلی شي اذکار کولی شي قرآن تلاوت نشي کولی لاس نشي لګولی چې پتا باندې غسل فرض دی. دا د غسل مسایل دي چې تا باندې غسل فرض دي. ټولې جامې دې پاکې دي. که خوله راله بیا هم پاکې دي. یو ښځه باندې حیض دی د هغې هم ټولې جامې پاکې دي. که خوله راله بیا هم پاکې دي. چې کوم ځای داغ لګېدلي صرف هغه ځای ناپاک دی. خدای پاک ته په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځي.